الرحیم دا مونږ دی وخت کې رالو مشهوره دلته دا ده چې دا د هود علیه السلام قبر دی او لیکلی هم دی ذریح النبي هود علیه السلام الاعتقاد المحلي الصاعد يشير إلى أن موقع ذريح النبي هود هو جبال ظفار بین وردی کې هم هغه ظفار غرونه ښیي نو ظفار اصل کې دی وخت کې خدا په دغه کې راځي په څه ورته په عمان کې راځي خو بنیادی دا ده چې دا علاقه دلته حضرموت سره په 100 کیلومتره کې ده د یمن سره نو اندازه داسې ده چې دا د یمن حصه وه په هغه زمانه کې ځکه ظفار چې په کتابونو کې کوم راځي نو هغه د یمن علاقه کې راځي او دی وایي چې دا د هود علیه السلام قبر دی او دا باقاعده لیکلی دی او قرآن شریف کې اووه کرته ذکر راغلی دی عادیان عادي اولا چې ورته وایي لومبۍ زمانه کې یو عادي ثاني دي وروستني دي او یو احقاف ولا عادي اولا د هغې سره تعلق لري بالکل دا دی لیکلی هم دی نو بهر کیف باقي الله ته پته ردونه په زرګونه کاله تېر شوي یضافو الى عمان ها وهم ملاصق لحضرموت بالکل دم دغه لیکلی دی ابن خلدون باندې حواله ورکوي ما چې څنګه ووایې نو هغه هم دغه یې دلته لیکلی دی چې دا د حضرموت سره پیوست دی او په تاریخ کې چې ما کوم وخت نو دا چې د وفات په حضرموت کې دی او بعض علما وایي په دمشق کې دی دمشق کې بعض حضرات وایي په عراق کې دی اختلاف پکې شته لیکن که د حضرموت وي نو دا علاقه د حضرموت سره نږدې ده او دا د یمن سره کېدی شي په هغه زمانه کې د یمن وه او د ابن کثیر حواله هم ورکړې ده او د دې په غاړه کې عنبر او ابن کثیر وی چې احقاف حق جبل د شګو او مسکن به اردن او په د بحر سره خوا کې د ابن کثیر په حواله دوی لیکي چې بیر عمان او حضرموت دی علاقه کې دی بهر کیف د دې خو چې کوم په دې بورډ باندې حواله ورکړې ده د ابن خلدون او د ابن کثیر هغې نه معلومیږي دا چې دا هود علیه السلام پیغمبر دی والله اعلم باقي الله ته پته السلام عليكم سلامنا ونحن بالاسلام فإنا إن شاء الله بكم لاحقون يغفر الله وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني فلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين وزل القرآن الشريف كذا ذكر غريب ومختلف سورتنا مرګرو کې موږ سره میران صاحب دی چې زموږ میزبان دی د عمان او نواب خان صاحب دی اجمل صاحب رور انیس احمد مولوی صاحب دی جی او جمیل احمد صاحب نوید صاحب او زموږ عدنان بھائی دی او دا زموږ مردان والا ملګری دی اصغر علي صاحب او دا بچیان دي را سره علي صاحب زوی دی اسامه صاحب او حامد شاه صاحب دی محترم او اسامه صاحب ماشاءالله الحمدلله شکر لله زوجي بیا را کوټه غونډه وداس ماته ومایي چې